السلام علیکم. په یو کلي کې دوه رونو او دواړه ډېر خوارو، معاشي لحاظ سره بېروزګاره وو، د کور کې ورسره خوراک درک نه لګېدو، ډېر په بد حال وو. یو ورځ د هغې یو ورور ښځې ته چا ووي په څه فنکشن کې چې یاره فلانکي ځای کې یو پیر صاحب دی، کو هغه له لاړ شي او دې خدمت وکړي او پیر صاحب ورته دوا وکړي، نو هغې سره به د ده حالات بدل شي. ښځه چې راله دې خاوند ته یې ووي چې سړیه یو ځای کې پیر صاحب دی، هغه له لاړ شه، کیدای شي خدمت یې وکړه، زموږ حالات بدل شي. سړی لاړ شي پیر صاحب له، هغه څه میاشتې څه ورځې شپې د هغه خدمت وکړي. پیر صاحب چې خوشحاله شي ورته وایي وایه څه غواړې؟ هغه ورته وایي یاره پیر صاحب ډېر مې حالات خراب دي، کو راله څه راکې چې زما د حالات ښه شي. پیر صاحب وله یو چرګه ورکړه، وایي ځه دا به سرو هګۍ اچوي او ستا کار به روان وي. چې راغی بس ښځې ته ووایي چې کار وشو، چرګې به سرو هګۍ اچوله، ده به سهار خرڅوله، کور یې جوړ کو، حالات ښه شو، بنګله شوه، موټر شو، هر څه راله. اخواته بل رورو هغه غریب ډېر خوارو، هغه ښځه ته وایي چې دا څه مسله ده، هغه سړی خو ورځ ته ورځه کوي او کار روزګار هم نه کوي او موږ خوار یو. د ده دا ښځه تلې او د هغه د ښځې سره یې په چل ول کې ځان ته پویه کړې. هغې ورته وایي مونږ خو پیر صاحب له تلي یو او پیر صاحب راله چرګه راکړې ده او خدمت مو کړی او بس اوس په مزو یو. دوی ښځه چې راله د خپل خاوند ته ووایي چې خو رور خو د پیر صاحب له تللی دی، دی هم لاړو پیر صاحب له چې خدمت ولې وکړو پیر صاحب له څه موده څه ورځې شپې. نو هغوی پیر صاحب ته تپوس وکړو، وایي وایه څه غواړې؟ هغه ورته وایي پیر صاحب زه هېڅ نه غواړم، خو د هغې رور نه مې چرګه واله کور یې راته غول جوړ کړي دي، روزانه کله بنګلې جوړوي او کله دغه کوي. زمونږ د پښتنو د پاکستانیانو عموما داسې رویې چې په خپل غمونو مو پروا نه خو د بل خوشحالي وخوړو. او دې کې یو بل مقصد دی، دا پی ډي ایم والا نن سبا پیر صاحب ته وایي چې پیر صاحب مونږ نور څه نه غواړو، خو د سړي نه د الیکشن دا مسله حل ختمه کا کنې غرقی مو. نو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریہ.